أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 14 آیات نمبر 109 والا 119 پوری لس آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس د آیاتونه چې نو هغه سبا تیر شوي هم دي. دویم دا ټول چې نو هغه د واقع سره د دې ترجمه ده نو مشکل نه ده. مخکې چې نو هغه تیر شولو چې موسی علیه السلام سره د خپل ورور هارون علیه السلام چې هغه د موسی علیه السلام نه د عمر په اعتبار سره 3 کاله چې نو هغه مشر ولو او موسی علیه السلام د رتبه او په مقام په اعتبار سره چې نو هغه لوی ولو. نو دوی چې کله فرعون او دغه قوم لرال دعوت ورکړلو نو دعوت ورکولو نه ورستو فرعون بیا چې نو هغه د معجزې طلب وکړلو. حضرت موسی علیه السلام ورته 2 معجزې چې نو هغه پیش کړلې. بیا دغه معجزې د پیش کېدلو نه ورستو په کار خدا و چې دوی چې نو هغه ایمان راوړی وي نو دی ایمان را نوړو بلکې چې نو هغه د قوم خلکو وي سردارانو چې نو هغه د خبره وکړه چې ان هذا لساحر علیم چې دا موسی علیه السلام الیاذ بالله دا ډېر لوی جادوګر دی او د نو هغه په جادو په فن کې ډېر زیات چې نو هغه ماهر دی. وز دې آیات سورۃ اعراف آیات نمبر 109 کې دا دی چې قال الملأ من قوم فرعون چې دا خبره چې نو هغه د فرعون د قوم سردارانو کړو. سورۃ الشعراء کې چې نو هغه دا دی چې قال دا قول چې نو هغه قال للملأ قال فرعون للملأ چې دا خبره چې نو هغه فرعون کړو او دنت وای چې نو هغه د فرعون سردارانو کړو. نو تطبیق آسان دی جواب آسان دی. لاول دا خبره فرعون وکړه بیا د فرعون نه ورستو د هغوی د سردارانو دغه خبره مخکې نورو کسانو ته چې نو هغه نقل کړه. د سورۃ شعراء کې د فرعون قول ذکر کړه او دلته چې نو هغه دا ذکر کړه. نو دی ان هذا لساحر علیم. اوس ارسړی چې نو هغه د خپل فکر مطابق چې نو هغه خبره کوي. سوچ کم فکر ساتي جو هغه عقل کوي. مشهور متل نه وای چې نه لیونی ته توای چې 2-3 سوشن هغه بوي چې 3 ډوډۍ ولې چې کم سړی سره کم فکر دی هغه کوي. د دې ټوله زمانه په سحر او جادو کې تیر شي وا. نو دې ځکه موسی علیه السلام په زید دې چې پیغمبر تسلیم کړي وي او خارق العادت دورلوی معجزې ولدلې نو دې ورته د جادوګر چې نو هغه نسبت کوم او دا د الله رب العزت قانون دی چې په کم وخت کې د کم شیز ډیر زیات شهرت دی نو الله پاک خپل پیغمبر له معجزه هم داغه مطابق ورکړي چې خلکو د دغه شیز په چینو د دې او د معجزې په منځ کې فرق چې نو هغه دوه کې او دوی حق و پیژني. لکه موسی علیه السلام زمانه کې چې نو هغه د سحر جادو ډیر زیات چې نو هغه چرچا و. د موسی علیه السلام نه الله پاک چې نو ید بیضا او ساچ نه نو هغه خطا چې نو هغه ناشنا چې نو هغه معجزه ورکړه. عیسی علیه السلام په زمانه کې چې نو هغه طب یونانی چې نو هغه اعلی درجه و دا هغه ډیر زور و طب نو موسی عیسی علیه السلام له الله رب العزت چې نو داسې معجزه ورکو چې مړی به هم ژوند کول مادرزاد ړون چې نو هغه به هم خکولو چې نو برګي والا به هم خکولو حالان کې د علاج چا نشو کولی.
حضور علیه الصلاۃ والسلام د جنو هغه په وخت کې د عرب فصاحت مشهور ولو نو الله رب العزت خپل پیغمبر له داسې جامع کلام قران پاک ورکړو چې ټول عرب داغه نه هغه مجبور شول نو دلته د قشانتول نو دی ورته داغه متعلق خو بیا وسره علیم ټکی راوړو ځکه دوی خو د جادو سره د سیر د هغې د کرتوتاتو سره دوی خو لیدلي ول نو دوی چې په جادو کې خو دا طریقه نه نو دا چې نو ان هذا لساحر علیم دی په د جادو کې ډیر زیات ماهر دی ځکه د دا چې نو هغه جادو دا خو ډیر د پوهه سره کار کېدی شي د عام جادوګرو چې نو هغه دا کار نه دی نو دوی ته هم پته ولګېده چې په دې کې ګوره دا سیر نه لکوټې نور هم درجه اوچته شته غواړي څه یرید ان یخرجکم من ارضکم د غاړه چې نو هغه او باس استاسو د ځمکې نه فماذا تأمرون پس تاسو خیال له سره سم مشوره چې نو هغه راکوي نو مشوره چې نو هغه همیشه د پاره غټي خبره کې طلب کیږي نو دی هم چې نو هغه بیا د قشان د خلکو نه چې نو هغه مشوره طلب کړل چې دی ګوره وس مونږه قبطیانو ماسي زما یوازې سم مسله نه تاسو د ټول نه تاسو سره نه قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين نو دی ورته وی ارجه دا د ارجاء ندی او ارجاء په معنی چې دی نو هغه ډیل دی نه مهلت دی نه یا امید دلانه په معنی چې دی نو هغه راځي نو دی له مهلت چې نو هغه لږ ورکوي چې دی ته مونږ لږ مهلت ورکو دی له به لږ ټیم ورکو او بیا به د هغه ټیم مطابق چې دی نو هغه مونږ ورته وایي چې رابه شو خپله چې نو مقابله به پیش کو موسی علیه السلام د دې خدا خیال وو چې یو طرف ته جنو هغه ټول خلق دی ټول حکومت دی ټول عوام دی او بل طرف ته جنو هغه صرف دوه کسان دي یو حضرت موسی علیه السلام بل دا غوی رور حضرت هارون علیه السلام نو دوی بویری کی چې یاره مونږ خو خپل ذمہ ادا کړل مونږ ولا دعوت ورکولو وس اسباب د دې سره دی حکومت د دې سره دی اموال د دې سره دی مونږ بچنه نو هغه به قلار شو جو بیا فرعون چې مونږ به د دې نو هغه پروپاګاندا شروع کو موسی علیہ السلام ورته نه د څه کېدې نشي قال موسی علیہ السلام ورته موعدکم یوم الزینه زما او تاسو چې نو هغه د ملاقات ټیم بیا به دوباره چې کله میلاویږو تاسو به خپل ترتیب وکړئ مونږ به خپل نو دا به یوم الزینه د اختر ورځي او دغه چې نو یحشر زحا د ساخ په وخت کې چې نو هغه به راجمع کېږي ځکه اختر عام طور ساخ په وخت کې نو په دغه وخت کې ټول خلک چې نو هغه به نو په هغه ورځ باندې به پته ولګي چې معجزه سره حقانیت سره او سحر او جادو چې نو هغه سره موسی علیہ السلام لاړو و ارسل فی المدائن حاشرین نو دغه سرداران ورته مدائن د مدین جمع د مخ کې تیر شو خارونه ته ویل کېږي وی واستاسو په خارونه کې چې نو هغه خپل کسان چې نو هغه ولېږي حاشرین جمع کون کې د حاشر جمع ده نو تاسو جمع کون کې پولیس چې نو هغه سی ډي ولېږي او چې دی وس نو هغه لوی ساحران چې نو هغه راجمع کی یا تو بكل ساحر علیم چې هغه تاسو لراولي هر جادوګر چې نو هغه پوها چې داغه په خپل جادو په خپل علاقه کې داغه د ټولو نه زیات نو هغه ماهر او مشهور وي تاریخي روایتونو کې چې نو هغه لیکلي دي بعض تفاسیر لکه مدارک او خازن دی خو چې نو هغه د 80 82 پورې قول کړي دي 80 82 هزار کسان ولو نور چې نو هغه تاریخي روایتونو لیکلي دي چې دا د 900 نواله د 3 लाख پورې چې نو هغه دوی جادوګر راغون کړ و زدغه سره چې نو هغه د دومره کسان راللو بیا د هر یو جادوګر سره چې نو هغه یو امسا او یو چې نو هغه رسي ولا نو هغه کې چې نو هغه لیکل دي وای چې نو هغه په 300 او خانو باندې د دوی د اسا د دوی د غمساګان لختي او رسي چې نو هغه راوړل شي یو لوی واضح چې نو هغه غټ میدان ورو هغه میدان ته چې نو هغه دغه رسي د هر څه چې نو هغه واچولې او دغه سره چې نو هغه دوی خپل ترتیب چې نو هغه شروع کو نو چې کله دوی رالل نو د دنیاوي مقصد بل ټولو نه وړاندې چې نو هغه وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين مونږه دومره لري نه راغلیو زمونږ سره خادمان راغلي مونږه خپل چې نو هغه گاډي دا وخت نو هغه خر خچر دغه شانتي اس اوخ دامو چې نو هغه راويستي دي نو مونږه دومره لري نه راغلی نو آیا که مونږه چرته وګټو نو زمونږ د پاره بس اجر مزدوري میلاوي کې مونږ ته مونږ ته بچنو هغه سره کولې شي او کنه اسه هیڅ په بس چې نو هغه دراويستي دلته نو هغه په خوې مراله ګوري
نو دوی ورته چې نو هغه د ټولو نه وړاندې دارالو ګوره یو چې نو هغه حقانیت وي یو چې نو هغه دنیا پرستی وي نو دلته موسی علیه السلام او د هغې ورور هارون علیه السلام درالو د هغوی ورته دا نه ویلې چې ته موږ له دا راکړه موږ ته بادشاهي میلاو شي دی دا خبرې وکړې حالان کې موسی علیه السلام ورته ویلو که ته چېرته ایمان راوړو ستا بادشاهي به ستا سره وي زه بادشاهي چې دی نو هغه طلبګار نه یم دی چې څنګه رالل نو په وړاندې قدم یې دا خبره کېښودله چې که موږ غالب شو ان لنا لاجرا زموږ دپاره به معاوضه چې دی نو هغه وي ان كنا نحن الغالبین که موږ غالب رالو قال نعم وانکم لمن المقربین موسی علیه السلام د فرعون چې نو هغه ورته ویلو اول نه تاسو ته به معاوضه ملاویږي او د معاوضې سره چې نو تاسو ته به عطایه هم ملاویږي یعنی اضافي چې نو هغه به تم ملاویږي اضافي شزونه کې نو د ټولو نه غټه خبره و انکم لمن المقربین تاسو به زما د نږدې کسانو نشئ یعنی تاسو به زما سره زما چې دا کم مشیران وزیران چې نو هغه خاص افراد نه نو په دغه کې به تاسو ته هم کوټه چې نو هغه میلاو شي تاسو په دغه کې نو هغه مونږ زه درکو نو دې چې کله دغه وکړلو نو دې نو هغه دغه رال وز دغه خبره هر ستې شوله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دی رالل نو دی چې کله رالل تفسیر ابن کثیر چې نو هغه کې لیکلي معارف کې لیکلي نور تفاسیر چې نو هغه نورم دوج لیکلي خدا وجه چې نو هغه مشهور ده نو هغه لیکلي قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين نو دې کې چې کم مشر ولو نو هغه رالو موسی علیه السلام ته وی تاسو مخکې د خپل پنځ نه نو هغه اظهار کوي او کومنګ وکړو نو دی د موسی علیه السلام ادب چې نو هغه ملحوظ کو چې موسی علیه السلام هولیه چې نو هغه د یو نیک سړی ښکاري یا چې نو هغه په خپل نظر کې دا زمونږ کې چې نو کلوی جادوګر کم چې دی مشهور کړو نو د مشرۍ قدر چې نو هغه پکار دی ځکه ویل کېږي با ادب با نصیبو چې کم سړی کې ادب وي الله رب العزت دله مقام او درجه چې نو هغه ورکوي نو دی ادب چې نو هغه خیال وساتلو موسی علیه السلام ورته نه خیر تاسو چې نو د خپل فن مخکې چې نو هغه اظهار وکړي د دغه په وجه تفاسیر کې لیکلي چې الله پاک د دغه ادب په وجه باندې دوی ته ایمان هم بیا نصیب کړلو نو دوی چې کله موسی علیه السلام ترالن نو دوی چې کم مشر وو موسی علیه السلام هغه ته وی کچرته زه غالب شولم او تاسو مغلوب شولئ نو بیا به تاسو ایمان راوړئ نو دوی ولاول می دا کېدی نشي زمونږ دومره مهارت دی زمونږ په دې دوره خلکو په مهارت باندې ستاره یو کس نو هغه غالبواله نشي کېدلی موسی علیه السلام چې وشي نو بیا به صحیح دی ورته مونږ به ایمان راوړو خو په پټه نه برملا به مونږ بیا ایمان راوړو ځکه مونږ ته پته ولګي چې د دې نه نور بل یو شی نو هغه حق نشته بیا چې مونږ ایمان راوړو نو ته به وینې زمونږ ایمان چې نو هغه برملای علل اعلان چې نو هغه به مونږ ایمان راوړو موسی علیه السلام یې سیدا قال القوا تاسو چې نو اسه فلما القوا نو موسی علیه السلام تاسو مخکې خپل اظهار وکړي اوس دلته یو ورکوټه شانته سوال واردېږي چې سحر دا خو حرام دی او بیا چې کله سحر دا د معجزې په مقابله کې راشي نو د دې حرمت او ګناه خو نور هم سیوا شو نو بیا څنګه حضرت موسی علیه السلام دې ته چې او تاسو د خپل کار اظهار چې نو هغه وکړي تفسیر خازن کې د دې درې جواب ورکړي خدای یو جواب تمام تفاسیر زیات ذکر کړي نه نو موسی علیه السلام یې دې ته زکوي چې او القوم فلما القوا سحروا اعین الناس موسی علیه السلام زکه دې ته وی چې تاسو دغه سحر وکي دغه اظهار وکي چې دې خو راغلي د دې خبرې د پارول د دې تپوس د صرف په دې باندې چې مخکې مونږ اظهار وکړو که تاسو وکي دا کار خو مونږ کوو خو یا مونږ مخکې شو یا تاسو نه د دې اجازه چې نو هغه تقدیم او تاخير کولو د کار کولو او نه کولو کې نو هغه نه ولو نو ځکه ورته موسی علیه السلام وی دویم جواب چې نو هغه حضرات ذکر کړي وی دویم دا د موسی علیه السلام ورته ځکه وی چې القو مخکې تاسو د خپل پن اظهار وکي ځکه چې کله تاسو د خپل پن اظهار وکي بیا ځکه نو هغه کوم نو هغه معجزه ده او معجزه چې نو هغه به د غټول هر سره غون کی
نو چې کله راغونډ شي نو خلکو ذهن ته به دا خبره کوشي چې واقعي او دا معجزه ده. ولی که زه مخکې چې نو هغه خپله امسا ارتاوه کم دینه اجدها جوړه شوه بیا ورته زه لاس کم واپس به لاټۍ چې نه جوړه شي نو داسې خو به دغې ساحران هم کول چې دوی خپلې لښتې او رسۍ ارتاوالې د هغې نه به ماران جوړېدل. بیا چې کله واپس راواغستل جو هغه به هم رسۍ او لښتې شوي نو خلکو بیا په ذهن کې چې نو هغه د معجزې د هغې عظمت یا د هغې چې نو امتیازي صورت به نه راتلو. نو ځکه ورته موسی علیه السلام القم کله چې دوی دا وکړو سحرو اعین الناس نو دوی د خلکو په سترګو باندې سحر وکړو نظربندي وله وکړه واسترهبوهم او دوی چې نو هغه خلک ویرول په هغې باندې وجاءوا بسحر عظیم او دوی راتلو وکول په یو لوی جادو سره خلک په دې ویرېدل یو مار چې خلک ویني نو څومره ترپکې وایي چغې وباسي نو چې بیا ثابت لوی میدان او د هغې کې چې د ټولو نه کم قول واغستلی شي چې دا کسان چې نو هغه 72 کسان ولو 72,000 کسان شي نو که دغه کم قول واغستی شي 72,000 چې نو هغه ساحران شي د هر ساحر سره چې نو هغه 2 ماران ول یو رسۍ او یو لښت د هغې جوړ کړو نو 1,44,000 چې نو هغه ماران شول نو چې په یو ځای کې 1,44,000 ماران چې نو هغه ګیر چاپېره منډې وهي نو د خلکو نه به یو 2 نه خطا کوي آب یریږي نه نو ځکه الله وایي واسترهبوهم هغې ویرول وجاءوا بسحر عظیم لوی جادو چې دی نو هغې راوړلو نو چې کله دا راوړلو نو هلته صورت شعرا کې غالبا راځي نو موسی علیه السلام فاوجس خیفة فی نفسه موسی علیه السلام په خپل زړه کې ویرېدلو چې دا څنګه چل وشو وز موسی علیه السلام په دې وجه نه ویرېدلی چې دوی به زما باندې غالب راشي ځکه موسی علیه السلام ته خو پته وه چې زما دا معجزه ده او په معجزې باندې یو شی هم چې نو هغه اسباب والا شیز غالب نشي راتلی نو بیا موسی علیه السلام ولې ویرېدو نو موسی علیه السلام د دې وجې نه ویرېدو هسې نه د خلک چې نو میدان پرېږدي او وتښتي دومره ماران ویني نو که دوی د یری لاړ شي وتښتي نو زه چې کومه معجزه پیش کوم نو دوی خو به هغه ونه ویني نو د دوی ایمان راوړلو په ځای به دوی نور هم چې نو هغه د ایمان نه زیات چې نو هغه متنفره شي نو ځکه هلته چې فاوجس فی نفسه خیفه هغې ذکر کړی. بهرحال نو الله رب العزت موسی علیه السلام دی چې کله دغه وکړو الله پاک موسی علیه السلام ته وحی وکړه واوحینا الی موسی ان القی عصاک تو وس خپل همسا چې نو هغه وغورځوله فاذا هی تلقف ما یافکون دی چې دا څه شیزونه راوړي دي ستا د امسا به دا ټول چې نو هغه به وخوري نو دا لازمی خبره ده مخکې مونږ چې نو هغه که خیال کړی چې نو هغه هاروت ماروت په قصه کې مونږ ویلو سحر سره چې دی نو هغه راځي خو ذات د شیز چې دی نو هغه پې نه بدلیږي انسان نه پیشو نشي جوړولی پیشو نه چې نو غوایه نشي جوړولی دی چې نو هغې باندې عرضیات چې نو د هغې شته خو د یو شیز ماهیت حقیقت چې نو هغه نشي بدلولی نو دلته ساحران په دغه وجه پوه شول موسی علیه السلام چې کله امسا وغورځوله نو دغې امسا 1,44,000 د کم قول مطابق دغه چې نو هغه ټول ماران یو چې نو هغه چناو کو او وی خوړلو داسې یو وخوړو چناوي کو لکه څنګه چې چرګوړي ته دانې واچي او د یو دانه چې نو هغه راالي او اخري ثابت میدان بالکل چې نو هغه پاک او صاف کړلو بیا چې د هغې نه وروسته ورته موسی علیه السلام لاس کو نو د لاس کولو سره د هغې نه اقه نری وچه کړه چې نو هغه امسا جوړه شوله څنګه چې هغه مخکې وه نو د هغوی ته دا پته ولګي نه چې دا واقعي چې نو هغه معجزه ده دا سحر او جادو نه دی ځکه چې سحر او جادو کې د شیز نو هغه حقیقت نه ورکېږي او دلته په دې کې هغه ټول شیزونه چې نو هغه ورک شول ځکه د هغوی د ایمان چې نو بیا اظهار وکړو نو انا القی عصاک فاذا هي تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الله وی حق ثابت شو او باطل شول هغه څه چې کم دوی کول فغلبوا هنالک نو دوی دغه ځای کې چې نو هغه مغلوب شولو وانقلبوا صاغرین او ټول خلک چې نو هغه خپل کورن ته واپس لاړل صاغر او ذلیله الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي دا نور ټول یو شانتي آسان ده خو بیا ټیم ډېر زیات ځي نو ځکه موږ لږ ووایو
قال الملأ او سرداران من قوم فرعون د فرعون د قومنا ان هذا لصاحر علیم بشک دا خو جادوگر پوا دی یرید دی غواړي ان یخرجکم چوباسی تاسو لره من ارضکم تاسو د ازمکینا فماذا تأمرون پس تاسو سه حکم کوي قالو دی ویل ارجه و اخاه مهلت ورکړی د تا د ضرور تا وارسل اولیک فی المدائن پخارون کې حاشرین جمع کون کې یا تو کچ دی راولی تا بكل ساحر علیم هر پوها جادوگر وجاء السحرة اورال الجادوگران فرعون تا قالو نو دی ویل ان لنا لاجرا زمونږ د پاره به اجر معاوضه ان كنا نحن الغالبين كمونږ غالب شولو قال نعم نو فرعون وی او وانکم لمن المقربين او تاسو به چنانو د نزدو خلقنا قالو دی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا تجنن آغا مخ کی غرزه یعنی پن اظهار کی و اما ان نکون نحن الملقین یا مونږ شمخ کی غرزون کی قال نو ویل موسی علیہ السلام القو تاسو غرزوی فلما پس هر کلا القو چې دی غرزول یعنی خپل امساګان یو لاټي رسای سحرو نو دی جادو کړو آیون الناس پستر کو د خلق باندې واسترهبهم او ويرول دی خلق لرا وجا اورات لیکل بسحر عظیم پلوی جادو سرا وجا واوحینا او مونږ وحی وکړه الى موسی علیہ السلام ته ان القي عصاك چې غرزو خپل امسا فاذا هي ناس په داري کاغه تلقا پوچنه نو تیر کړل ما هغه سيافقون چې دوی جوړ کړو فوقال حق نو ثابت شلو حق وبطل او باطل شلو ما كانوا يعملون هغه سچ دوی کول په غلبو پس غالب مغلوب شول دوی هنالک د غزه کې وانقلبوا او واپس شول صاغرین ذلیلا